أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به مخکې آیت مبارکه کې فرمایل چې تاسو د الله او د رسول تابعداري کوئ او د اولو الامر کله چې تاسو اختلاف راځي نو هغه اول د الله تعالی په کتاب باندې حل کوئ او کپای کې حل میلاو نشنو بیا په سنت رسول الله باندې حل کوئ نو دی آیت کې تنبیه ورکړي او اهمیت بیانې د دې حکم چې تاسو د الله په کتاب باندې فیصله کوئ د الله د کتاب نه علاوه چې تاسو په هر طریقه فیصله کوئ دا هغه درست نه ده او دا شیطانی عمل دی فرمای علم تر آیت نه ګوري الی الذین هغه کسان ته یزعمون چې دوی ګمان کوي انهم یقینا دوی چې دي آمنو دا مؤمنان دي دوی مسلمانان دي ایمان راوړی دی بما په هغه کتاب باندې انزل الیکا چې تا ته نازل شوی دی وما په هغه کتابونو باندې ایمان دی انزل من قبلک چې ستا نه مخکې نازل شوي دي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت دوی غواړي چې فیصله وشي شیطان لا د دې آیت په شان نزول کې مفسرین لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو منافق و چې بشری نومو د هغه سره د یو یهودي سره معامله راغله نو هغه یهودي به دا خبره کوله چې په دې پیغمبر باندې فیصله کوو او دغه مسلمان چې و چا چې ځان ته مسلمان وي هغه نه کعب اشرف چې دا د یهودیانو مشر و یو قیله‌دار وی هغه له زو دا فیصله په هغه کو نو هغه یهودي په دې پوهېدو چې یاره دغه کعب اشرف کم چې د قلعې مالک دی او مالدار یهودي دی سردار دی دا رشوت خور دی نو دا یهودي هغه له نتلو او دغه ځان ته چې مسلمان وي هغه دا کوشش کوي چې دا فیصله هغه له ویسو او د یهودي دا خبره کوله چې دا فیصله په دې پیغمبر باندې کو اخر دا یهودي په زورور شو فیصله د نبی اسلام خدمت کې حاضر کړه نبی علیہ السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړه ځکه چې هغه په حق و نو دی منافق بیا وی چې نه فیصله په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو نو بیا غله لاړل هغه ولوم فیصله قشانتی وکړه
نو بیا یې وی چې یورېږه دریم ځل دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې فیصله کوو نو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاړل نو يهودي ورته وی چې دا فیصله مونږ په نبی علیہ السلام کړی ده هغه زما په حق کې فیصله کړې وه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم زما په حق کې فیصله کړې ده خو دوی وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زو نه یې چې لاړ یا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ښه دا فیصله مخکې نبی علیہ السلام او بکر صدیق کړی دا بیا زر اعظم ودرېږي نو لاړو له کور نه توره راوړله او د منافق سری وهو نو بیا د منافق وارثان راغلل د قصاص مطالبه وکړله نو دا آیتونه نازل شول نو فرمای چې ګومان کې هغه کسان چې دوی ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې چې پتا نازل شوی دی او په هغه کتابونو باندې چې ستا نه مخکې نازل شوي دي دوی یریدون دوی غواړي ان یتحاکمو چې فیصله ویسي خپله الی الطاغوت شیطان ته طاغوت ویل کېږي الله تعالی نه علاوه هر قانون او هر معبود دې د طاغوت وي نو فرمای چې وقد امرو او یقینا دوی ته حکم شو ان یکفروا بی چې تاسو د دغه د طاغوت نشي د طاغوت نه انکار وکړي نو دوی ته حکم دا چې طاغوت نه به انکار کوي او فیصله به د پیغمبر په پیغمبر باندې کوي نو دوی چې دی د هغې پروا ونه ساتله او د هغې خلاف یې وکړله ویرید الشیطان او غواړي شیطان ان یضلهم چې ګمراه کړي دوی لره ضلالا بعیدا په لرې ګمراهۍ سره علم ترى آیت نګوري الی الذین کسان ته یزعمون چې دوی ګمان کوي انهم یقینا دوی چې دی آمنو ایمان راوړی دی بما په هغه کتاب باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی وما او په هغه کتاب باندې انزل چې نازل شوی دی من قبلک مخکې ستانه یریدون دوی غواړي ان یتحاکمو دا چې فیصله ویسي خپله الی الطاغوت شیطان ته وقد یقینا امرو حکم کړلی شوی دوی ته ان یکفروا دا چې دوی انکار وکړي به په هغې سره ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امرو او یقینا حکم شوی دوی ته ان یکفروا به چې انکار وکړي په دې سره ویرید الشیطان او غواړي شیطان ان یضلهم چې ګمراه کړي دوی لره ضلالا بعیدا په لرې ګمراهۍ سره الحمد لله رب العالمین والعافیة والتقدیر والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگارا مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین